عزتمنو کفایت شاه باچا تاسو ته یادوي چې د پښتو مشهوره سندرغاړه کفایت شاه باچا چا ډېر سخت بېدردۍ سره قتل کړی چې تر اوسه پورې د هغه قاتلان لا نه دي معلوم شوي چې دا اخر ولې قتل کو او په څه باندې قتل کو. خو کفایت شاه مشهور ټول حقیقت بیان کو او ویلې داسې خبرې وکړلې چې یعنې خلک ټول خلک یې په سور سترګو باندې وجړول. راځئ مینوالو موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو تاسو ته یادوي چې 13 جمعې په ورځ باندې د جمعې جمعه چې وشوه او د مانځه نه واپس خپل کور ته کفایت شاه باچا روانېدو چې د جومات کې دننه قاتلانو پې حمله وکړله او بېدردۍ سره یې قتل کړو. چې عزتمنو د هغه د مشر ورور سره زموږ ملاقات وشو او ویل چې تر اوسه پورې د هغه قاتلانو لا څه پته نه لګي ځکه چې زموږ چې کوم ذاتي دښمني چا سره وه هغه کسان خو هم تښتېدلي دي په ځای باندې نشته هغوی هم تر اوسه پورې لا څه نه دي ویلي خو تر اوسه پورې دا هم واضحه نه ده چې اخر د ده قاتلان څوک دي او اخر دا یې په څه باندې قتل کړو ځکه چې د دې نه مخکې خو هم د ده په زوی باندې خو هم حمله شوې وه هغه هم لګېدلی و هغې په ټس کې بیا کفایت شاه باچا خو د هغوی په خپلو دښمنانو باندې ډزې کړې وې د هغوی نه خو بدله هم واخیسته جیل ته لاړه چې په ضمانت باندې ما خلاص کړو چې اوس په قاتلانو دغه شانتې پیشه شاه ډزې پرې وکړې او بېدردۍ سره یې قتل کړو. مینوال زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې د کفایت شاه باچا تر اوسه پورې قاتلان لا نه دي میلاو شوي چې د دې قاتلان اخر څوک دي ځکه چې په سوشل میډیا باندې دغه شانته ډېرې ویډیوګانې شیر کېږي د کفایت شاه باچا قاتلان ګرفتار شول ګرفتار خو غټه خبره چې دا معلومه نه ده چې د ده قاتلان اخر څوک دي. مینوال زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.